قربانی څه ته وایي؟ د قربانی معنا سره قربانی په چا باندې واجب ده او په چا باندې نه ده، په کوم حیواناتو باندې قربانی پکار ده، د قربانی د پاره نصاب، د قربانی اوقات، دغه شانتي د ذبح مسائل ان شاء الله دا به تفصیل سره ذکر کو. رټولو نه اول قربانی دیسی شي. قرآن کې الله فرمای الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت شروع کو. کفارو کې يهود، د يهودو کم مشران کعب ابن اشرف وغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراوی چې مونږه ته الله حکم کړی دی چې یو پیغمبر راشي او دغه پیغمبر تاسو له دعوت درکې د نبوت دعوا کوي، نو موږ ته حکم کړی چې تاسو به په ایمان نه راوړئ تر څو پورې چې هغه قرباني پیش کړي او هغه قرباني اور خوري. د دې دلانې مفسرینو د قرباني معنا کړې ده چې قرباني دیسی شی راست وي. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه د قرباني معنا کوي چې قربان دا په اصل کې څه ته وي؟ هر هغه څیز ته ویلی شي چې په هغې باندې انسان د الله تعالی قربت یعنې نږدېوالی حاصل کړي. او بیا دا خبر عامه ده که یو انسان د الله قربت او نږدېوالی دا د ذبح په ذریعې سره حاصلی، او که یو انسان د الله قربت او نږدېوالی دا د صدقې په ذریعې سره حاصلی، او که دا د نوافلو په ذریعې سره حاصلی، د ټولو ته قربان وی. دا قربانی ده. مشهور د لغاتو کتاب لسان العرب هغه د قربانی معنا کړې ده چې قربانی څه ته وایي؟ چې الله ته یو انسان په کوم څیز سره ځان ورنږدې کړي، یا الله طرف ته یو انسان په کوم څیز سره د نږدېوالي حاصلې، بس دې ته قربانی وایي. ما قرب الى الله عز وجل وتقرب الى الله بشيء. دغه شانتي نور علماء د قرباني معنا هم دغه څه کړی ده. شپږمه سپاره کې سورې مائده کې الله د آدم علیه السلام د دوو بچو واقعه بیانوي. واتل علیهم نبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د آدم علیه السلام بچو قربانی پیش کړه، د یو قربانی الله قبول کړه او د بل قربانی قبول نشوه. مشهور تفسیر کبیر د دې د لاندې د قربانی معنا کوي چې قربانی څه ته وایي؟ دا نوم د هغه څیز دی چې د هغې په ذریعې سره د الله قرب حاصل شي، نږدېوالی حاصل شي. او بیا لیکلي من ذبیحة او صدقة، کرا د ذبح نه او کرا د صدقې نه. مشهور مفسر قاضی ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه خپل تفسیر مظهری کې د قربانی معنا کې چې قربانی څه ته وایي، فرمائے اصل لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو پیش کر کے بندہ اللہ کے قرب کا خواہاں ہوتا ہے، خواہ کوئی ذبیحہ ہو یا صدقہ یا نیک عمل. نو قربانی عام د لغت کې هر هغه څیز ته ویلی شي چې الله ته یو انسان ورنږدې کوي، خوا که د ذبح طریقی یا که صدقی یا که نور اعمال صالحی. نو د قربانی معنی شو هر هغه څیز چې الله ته یو انسان ور قریب کی. بیا په اصطلاح د شریعت کې قربانی وایي ستا. قربانی امام زیلعی رحمت الله علیه هغه د قربانی معنا کوي، تعریف کوي چې په اصطلاح د شرع کې چې قربانی څه ته وایي. فرمایي دا نوم د هغه مخصوص حیوان دی، د هغه مخصوص حیوان نوم دی چې مخصوص عمر والی او په نیت د قربت باندې په مخصوص ایامو کې دا ذبح کړی شي. ان شاء الله لري تفصیل به مخکې راشي چې دا مخصوص حیوان کم یو حیوان دی. ان شاء الله د حیواناتو اجناس دا به هم ذکر شي چې قربانی کې کم حیوانات ذبح کولی شي. او بیا د یو مخصوص عمر حیوان، نو ان شاء الله عمر به هم ذکر شي مخکې چې دا څومره عمر ورله شرط دی. په نیت
د قربت باندې په مخصوصو ایامو کې یعنې په مخصوصو ورځو کې چې ذبح شي انشاءالله تفصیل به راشي مخکې چې دا مخصوصي ورځې کم دي دا په کمو ورځو کې قرباني دا جایز ده نو مخصوص حیوان نوم دی قرباني چې مخصوص عمر والی په نیت د قربت باندې دا په مخصوص ورځو کې ذبح شي دې ته قرباني ویلی شي